سورہ فتح آیت نمبر 11 لسم رکو شپگشتم سپارہ صفحہ نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم سورة فتح آیت نمبر 11 یو لسم رکو شپگشتم سپارہ صفحہ نمبر 33 تاسو لیاد شي مونږ دا خبره کړې و چې مدینه منوره کې درې قسم خلق اوسېدل یو خالص مسلمان دویم خالص کافر او دریم منافق نو په دې آیاتونو کې هم د منافقانو ذکر دی منافق هغه بندو چې په ژبه باندې به نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې مونږ د تاسو سره یو او په ځړه کې به د هغه کفر او چې کله بل اکثر تشول نو کافرانو سره وو دي ته منافق ویل کیږي نبی صلی الله علیه وسلم خوب کتلو هغه خوب ما تاسو ته باقاعده تفصیلی ویلو او هغه خوب کې الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته خوب خولې وو چې ته او ستا ملګری د خانه کعبه طواف کوي نو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د عمرې په اراده باندې د مدینه منورې نه وتل نو دا منافقان راغلل نبی اسلام سره کې ناستل چرته روان یې حالانکه دې ته ارسه پته وا چې نبی صلی الله علیه وسلم د عمرې اعلان کړی دی او نبی صلی الله علیه وسلم اعلان کړی دی چې ځان تیار کړي د سفر تیاریو کې دې راغلل نبی اسلام ته کې ناستل چرته روان یې نبی علیہ السلام متفقو فرمایل یره عمره ته روان یو ویره د الله پیغمبر موږ خو تاسو سره نشیتلی وی ولی نشیتلی نو چا وته ویل وی زمونږ چې کم دی فصلونه چې کم دی پاخشي وی دي نو دا به سو کټ کې چا داسې باندې وکړي چا وته ویل زمونږ ساروی دي د هغه د دیکبال د پاره سوق نشته دی حفاظت د پاره موږ نشوتلی بعضو منافقانو وته ویل ویره وی زمونږ په کور کې سړی نشته دی د خزه حفاظت بسوب کې داسې قسمه باندې وګلې او بیا سوې د الله پیغمبره الله نه موږ لپاره معافي وغواړه فاستغفر لنا موږ لپاره معافي وغواړه نو الله وت فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې دې چې په دې جبو باندې کوم خبرې کوي نو ګوره دا حقیقت نه دي د دې زونه نور سړیا زړونه کې نور خبرې دي زړونه کې دا خبرې وي دي دا خپل منځ کې راځه مشول منافقان وی دا خلق روان دي مکه مکرمه ته او وی ان قریب دا دي چې الته نبدي بیا رام نشي وی د مکه خلق ولدا سي تګي ناشتي چې الته سنگلار شي دا ټول به ختم شي او دا چند کسان دي او دا به التزي د دین پیله چې کوم دی غزوه بدر شوی دی غزوه احد شوی دی غزوه خندق شوی دی کافرانو په ځړه کې دا اراده د دې د لبمونګه د مسلمان نه انتقام اخلو نو کدا خلق دې سل التلاړل کنا او دا الته ختمي او دل درال مسلمانانو ته سوي ویره مونږ سره چې کوم دی گزارو کې مونږ داسې حساب دی مونږ څه مسلې دي نو الله وت فرمایي چې ګوره د الله پیغمبره تا خلق ته خبر یو کوي او پزړونو کې چې کم دې څه شي دي نور ارادي لري نو الله ولا چې کم دې بیا ما تاسو ته ویلو چې کله نبی صلی الله علیه وسلم را واپس ولو نو الله تعالی و دې غټ فتح ور کړی وي دې ځکه دغه د منافقانو ذکر دی سيقول زربوي لك نبي صلى الله عليه وسلم تاتا المخلفون
ورستو پاتې شوی خلق من الاعراب لباندو د خلقنا شغلتنا اموالنا مشغول مونږه مالونه زمونږه واهلنا او اهل زمونږه فاستغفر لنا پس بخنه وغواړه نبی رسول الله والسلام ته زمونږ لپاره یقولون دی د منافقان وای بالسنتهم مخبل جبو باندې ما ليس في قلوبهم هغه څه چې نه دی په زړونو د دوی کې قلت وتوي نبی رسول الله والسلام فمن يملك فسوق اختیار لري لكم تاسو د لپاره من الله شيئا د الله په مقدس شي ان اراد بكم كچرد وغوالد تاسنا ضرا سنقصان او اراد بكم نفع يا وغوالد تاسو فائدہ ورسول بل كان الله بما تعملون خبيرا بلکې دوی د الله په هغه څه چې تاسو کوي خبردار دي دا د دې هغه بد خصلتونه ذکر کړي دي بسوي چې نه ودا پیغمبر راځي واپس نه بچ کم دي دا مسلمانان واپس راځي اور دا شانتي خپل کور تبم واپس نه راځي هغه ذکر الله کوي ویدا داسې خلق دي چې پزړه کې مسلمانانو د کم دي غلط خیالات ساتي او دې سره سره او الله تعالی باندې هم دي بدګماني ساتي الله تعالی ملګری د چاو دي د مسلمانانو وی ګویا دی په الله تعالی باندې هم ساتي بدګمانیانه دا خبرې کوي بل ظننتم بلکې خیال کړو تاسو الین قلب الرسول چې هیڅ کله واپس نه راځي نګرځي نبی له صلوات و سلام والمؤمنون او مؤمنان الى اهلهم خپل کور والو طرف ته ابدا همیشه ودی ناراضي وزينا وخخر شو ذلك دا خبره في قلوبكم استاسو بزغموتا وظننتم او تاسو ګمان وکړلو ظن السوء ګمان بد وكنتم قوما بورا او شوي تاسو قوم هلاک شوي ومن لم يؤمن بالله ورسوله وسوک ایمان نه وروړي په الله تعالی باندې او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې الله تعالی رسول دی فإن اعتدنا نبشک مونږ تیار کړی دی للکافرین لکافرانو د پاره سعیرا ولله ملک السماوات والارض او د الله د پاره حکومت د اسمانونو او د زمکې دی یغفر لمن یشاء بخنه کوي هغه چاته چې غواړي او يعذب من یشاء او الله عذاب ورکوي چاته چې غواړي وکانه الله غفورا رحیما او الله تعالی بخون کی مهربان دے واخر دعوانا الحمدللہ